نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو چې په شریعت مطهره کې د موز د صحیح کېدو لپاره کمی خبرې ضروری دي. فقهای کرامو عام طور سره او شرایط د موز بیان کړي دي چې کله دا شرایط او باندې موجود شي نو انسان د لپاره په موز کې داخليدل او موز شروع کول جایز وي. کو بدی او شرایطو کې یو شرط هم نوي نو موز کې داخليدل جایز کیږي نه. باغه کې اولنې شرط قرآن کریم د دې آیات پرانا کې فقها فرمایي و ان کنتم جنبا فطهروا، کو تاسو یې د جنابت په حالت کې ناپاک نو خپا کی حاصله کې. د دې آیات پرانا کې فقها فرمایي چې د موز د پارا اولنې شرط ده چې د انسان بدن با د ظاهري ګندګۍ نه هم پاک وي او د حکمي ګندګۍ نه به هم پاک وي. ظاهري ګندګي مثلا په جسم باندې با د تشو میچازو د ډکو میچازو یا د منی یا د دین علاوه د نور ګندګۍ سره ظاهري اثر نه، جسم به د دې ګندګۍ نه پاک وي. د کشان جسم به د حکمي ګندګۍ نه هم پاک وي. حکمي ګندګي چې انسان د غسل په حالت کې وي نو د غسل د حالت د ناپاکۍ د حالت د حکمي ګندګي ده نو د ناپاکۍ نه به هم پاک وي. د کشان د بے اودسۍ نه به هم پاک وي، یعنی په اودس کې به وي. نو جسم دا به د ظاهري او د حکمي ګندګۍ نه پاک وي، اله به انسان د پاره موس کې داخليدل جایز کیږي. نو اس کو انسان بے اودسۍ یا ناپاکۍ یا په جسم باندې سو نور ګندګي پرته ده نو موس کې د داخليدل جایز کیږي نه. اولنې شرط دا چې جسم به پاک وي. دویم شرط دا چې کپڑے به هم پاکي وي. وثيابك فطهر، د انسان ټول لباس په هم د هر قسم ظاهري ګندګۍ نه پاک وي نو اله به د موس کې داخليدل جایز کیږي. دریم شرط وثيابك فطهر لاندې فقها فرمایي چې ځای به هم پاک وي. کم ځای کې چې دا موزګزاره مونځ کوي اکه ځای به هم پاک وي. کو چرته اکه ځای ګنده وي او دا په بلا حائل سجده لګی نو د په موز جایز نه دی. فقها فرمایي او الطهارة من الانجاس، د انسان جسم د انسان کپڑے او کم ځای کې چې مونځ کوي دا به مکمل پاک وي نو ال موز کول په جایز کیږي. څلورم شرط چې د انسان ستر به هم پټ وي. نو د سړی ستر د دې نوم نه واخلا د دې ګوډې پورې دی، دا ګوډه پکې شامل ده. نو دا خو حصہ پټ ساتل دا فرض دی، خو ټول جسم پټ ساتل دا سنتی اور مستحب دی. نو سړی د پاره دا حصہ خو خامخا پټ ساتل ضروری ده. ټول جسم پټ ساتل دا د سنتو باندې او په مستحباتو باندې عمل دی. او د خزې د پاره د دې چهره د دې حدودونه علاوه او د لاسونو د دې مړوندونو پورې د دک حصے نه علاوه او بعض علما پکې خپې هم شماري د دغه گیټو نخکته حصے پورې د دک درې حصو نه علاوه د خزې ټول جسم دا په ستر کې شامل لې. نو مطلب دا شو کو د موس په حالت کې د انسان د ستر حصہ یا د خزې د جسم چې کوم ستر کې داخله د اکه حصہ دومره ښکاره پاتې شوه چې پای کې یو رکن ادا کیږي. درې پیره سبحان الله سبحان الله سبحان الله ویل کېدل دومره کولو پاتې شوه نو د دې انسان مزمات شو، ځکه فرض باندې عمل رانلو. نو د یو رکن په مقدار کو ستر کولو پاتې شو نو مزماتیږي دې سره. څلورم د موز وخت کېدل چې د موز وخت داخل شي نو البته د هغه وخت موز کې. مثلا د مازیګر موز وخت لا داخل شوی نه دی خو لا د غرمې وخت دی کنه نو دی کې د مازیګر موز جایز نه دی. او چې کله وخت داخل شي نو موز جایز شي. نو فقها فرمای والوقت والنیه هندیه کشتا. نو د موز وخت کېدل دا هم شرط دی د موز د پاره. او شپږم شرط
قبله رو ہونا، قبله ته مخ کول. بیا د عذر په وجه نور داسې جزئیات شته، کو انسان د قبلې نه مخ وړي نو هغه صورتونو کې هم جایز کېږي، خو فرض دا دی چې قبلې ته به ستا مخ وي. نو کو د حرم شریف په حدودو کې نو بیا خو به عین کعبې ته مخ کې آمنے سامنے چې مخې ته کعبه ښکاري. او کو د حرم شریف د حدودو نه لري چې کم ځای نه حرم شریف نه ښکاري، بیت الله شریف نه ښکاري، نو هلته جهت کعبه ده، یعنی د کعبې شریفې جهت او د هغې طرف ته مخ کول دا فرض دي. فولوا وجوهکم شطره، قبلې طرف ته یعنی بیت الله شریف ته به مخ کې. او اوم شرط نیت کول دي. انما الاعمال بالنیات، د ټولو اعمالو دار و مدار دا په نیتونو باندې. نو موږ خو یو عظیم عمل دی، نو دې دپاره هم نیت ضروري دی چې انسان ولا نیت وکړي. نو دا اوه شرایط شو چې کله دا اوه واړه موجود شي نو د انسان دپاره په موږ کې داخلېدل جایز شي. بیا فقها فرمایي چې د دې اوه سره به دې موږ کې دننه هم یو شپږ اعمال داسې دي چې هغه ضروري دي او فرض دي، هغې ته ارکان وایي. په هغې کې اولنۍ تکبیر تحریمه ده، یعنی دا الله اکبر چې موږ په ابتدا کې کم وایو دا الله اکبر دک فرض دی، دې ته تکبیر تحریمه وایي. د الله اکبر دپاره دا لاس اوچتول سنت دي، خو دا تکبیر ویل دا فرض دي. دویم د دې الله اکبر نه علاوه چې څومره تکبیرات ته په مونځ کې، اکو د رکوع دپاره ځای الله اکبر وی، د رکوع نه روچتې کې سمع الله لمن حمده وی، بیا سجدې ته ځای بیا الله اکبر وی. نو د دغه اولنی تکبیر نه علاوه چې څومره تکبیرات ته په مونځ کې دې ته تکبیرات انتقالات وی او دا سنت دي. صرف دا اولنی تکبیر چې تحریمه ورته ویل کېږي دک فرض ده. دویم فرض په مونځ کې دننه هغه قیام دی، ودرېدل، په ولاړه مونځ کول. نو کو یو انسان ته عذر وي ودرېدی نشي نو په ناسته دی مونځو کې، خو کو په قیام او په ولاړه قدرت لري نو په ناسته د دپاره مونځ جایز نه دی. دریم فرض هغه قرائت کول دي. مثلا مونږه الحمد وایو وسره بل صورت وایو نو دا مطلق قرائت هم فرض دی. څلورم فرض رکوع کول. اور پنځم فرض 2 سجدې کول، هر رکعت کې 2 سجدې کول دا هم فرض دي. که یو انسان یو سجدو که یو ته پاتې شوه او دا پاسېدو نو دو چونکې فرض پوره نشو، فرض نیمګړی ادا شو نو دا مونځ لاړو فاسد شو، اثر نو د سر نه به مونځ کوي. او شپږم فرض دا دی چې په آخري قاعده کې د تشهد په مقدار باندې کېناستل. آخري قاعده هغه ته وایي چې په کم کې مونږ تاسو سلام ګرځو، کم قاعده کې کمه ناسته کې چې مونږ سلام ګرځو دکې ته آخري قاعده وایي. نو اوس کو د 2 رکعاتو والا مونځ کوو مونږ، نو په دویم رکعت کې مونږ کینو پای کې سلام هم ګرځو نو دک آخري قاعده ده. او کو د 4 رکعاتو مونځ کوو نو دې کې چونکې یو په دویم رکعت باندې ناسته راځي دام قاعده ده، او یو په 4م رکعت باندې ناسته راځي هغه هم قاعده ده. نو دا اولنۍ قاعده کم کې چې سلام نه ګرځول کېږي دا واجب ده، او کم کې چې سلام ګرځول کېږي په 4م رکعت چې کینو دک قاعده فرض ده. نو که دک قاعده څوک نه کی نو هم فرض پاتې شو، مونځ به اثر نه وکړي، د سر نه به مونځ کوي. علامه شامی فرمای من فرائضها التحریمة ومنها القيام ومنها القراءة ومنها الركوع ومنها السجود ومنها القعود الأخير قدر التشهد. والسلام.